إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة والسلام پروردگار متعال قرآن مجید کے نفس حوالی سر ذکر کئی دے لسمی سپارے اول آیات دے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس مبارے کے حضرت یوسف علیہ السلام سے یو معصوم پیغمبر دے غایئی سزا خپل نفس باندې زوروار نشم کېدای غالب نشم کېدای ویلې سین النفس لامارۃ بالسوء دا نفس د بار بار موته گناهانو دعوت رکوي بار بار مسلسل ان النفس لامارۃ بالسوء نفس بار بار مبلغی ما حرکات کی رولی ما تحریک کی رولی چی وجینا بسو چه گناهانی کوا چه تا بات کار ده اغا پا زیر اوڑا ده نفس کار ده دیتا عربه که نفس امارا نویلشی امارا امر نواتل ده یو اری دسی ده سا نفس تو تا امر کهی که ده شنانی وکی سبو ندته ای نندتا ہوئی سے بات کار وکا سبو بینی ای خو عربه که امارتون ده مبالغه سغاته یعنی سمرات معنی داغه دی چې دا نفس گناهانو باندې بلګری نه نستړي کیږي څه شنو خبر نستړي کیږي نه یعنی دا هدا پوری کته خو بیا ولې وی نفس له بیدار ده کته ستړي شي خو نفس نستړي کیږي امارتون بالسوء دا بار بار انسان ته د گناهانو دعوت ورکوي او زن وقت که نفس خاموشه نه انسان دوکان نشی سر نفس خاموش ده وقتی طور باندی بوی خو وقت سر تو بیایا بیداری کی در خول مثال مولانا رومی ورکڑه ده سیو کاسو اغب زنگلنا لڑم لٹکی منگران اجدها بروڑل شهر تا نمائش ده پارا و خلکو باغا لیدل دی بورباندی پیسې ګټلې وریزو نه وا وریز دا کاس لوړو ځنګل کې وا اژدهای ولیدله هغه سړه والی وا دی دا ویل که دومړه شوي ده کڅوړې دی واچوله څه شهر ته به راوړم مړه اژدها دی او شخاله کې بیا ښه سیل کوه شي دې ته دا باده نه وسه دا سړه والی دی کڅوړې دی واچوله څه پیشوی کړله نو شهر ته سرسی میر ور باندې راغللو هغه میر اژدها څه وویله بیداره شو نو کڅوړې کې سیار تنګه شوې وه څنګه یې څه خلکو منځ کې ودرېده څه خلکو اژدها مو راوړي دی نن یې اژدها سیل وکړئ نو چې کڅوړه خلاصه که هغه میر راوالی وه تنګه شوې وه څنګه یې څه راووته هر شو باندې حملې شروع کړلې دنیا او خلکو د نقصان ورسولو مولانا رومی ډېر ښکلی مثال ورکوي چې داسې ما یو مثال در کړل پرېښتا نه دی چې یو اژدها وي بیا داسې سړه والی وي دا مثال مو دا در کړو چې نفس ځنه وخت کې دا شی دی تاسې ورباندې دوکار شو چې دا خو بیاوالی دی دا خو بیاوالی شدت دی دا هر وخت بیداري هر وخت انسان ته د ګناهانو دعوت ورکوي ځکه عربی کې دیرلسمې سپارې اول آیه لکه وکړو امارتون ټکې راغلی دی ان النفس لامارتون بیا لام باندې اسبار دی د اسبار معنا دا دی چې خامخا یعنی تاکید سره ټینګتي سره څه یو ځنه واقع شو د سات وکي سرسا موکا شته ونه پیږي چې دا سات زوراوار نه دی یو ور خد سیټینګ شي دالتا امارتون سرسری امر نه دته کوي
یعنی دا نفس سے خاخ دے سے خوم خو گناہ وکا دا عربی معنی مودتا ہوکی دخوالا چه حضرت یوسف پیغمبر چه موتو سی عقیده ده شیعو سی مو انبیاء معصوم دی دا معصوم پیغمبریایی چه زا چه معصوم پیغمبریم زیا نفس نی زوروار نشم که ده زیا نفس شکست نشو مرکوای قرآن آیاده صدا ترجمه ده لوڑ شنو نخبل اوکسوی وما ابریو نفسی ز نفس نے غالب نشم کے دائے ان النفس لامارتن بالسوء چونکہ دا نفس دا بار بار ما گناہانو طرف دا دعوت کئی خویوا طریقہ اشتا صدق نفس نے زروار شما چیه دے الا ما رحم ربی چه ما مهربان رب مون رحمو کی تو شما خبره تا که از جان خودت تا حواله کم بیا نفسی چیه نده موتا خو که خدای نه هٹ کر ده خدای کمک ده خدای مدد ده خدای لطف ده خدای کرم ده خدای رحمت که دینا هٹ کر زن نفس تا وداری کم زی یوسف پیغمبر آیم چه ما اوبریو نفسی زونی زلوار نشون که ده نبی ابی موتو سی چه بودی چه مو معصومانه 455 دیو جینا ساخت مرحلات ده و زن روایتو کشتا خدایا سوشکا جملتا زتا تا پناه درولم چی نه پناه من نفس لا تشبع اغ نفس نه پناه درولم سه مڑیگی نه چی تا دی نوی لسه بس ده هر وقت ایدی کیو آواز ده حل من مسید سه نور ایابی چی تا تو سی وقت سوی معاشرات اخبارات پڑوئی چی تا یو سیاسی لیڈر ویلی دی چا ایم پی جوڑ شی بندق نی بسولو کی سنا مخت بل شي جوړ شو هغه نه پوسه بل وخدا هغه نه پوسه بل وخدا چې تا چونو ویل څه شنده وخدا کفی دی چې تا چونو ویل څه بس دغه زی پوری کفی دی چونو ویل څه شدا یو پلاټ موخ شندغه نی بسولې وکړو بسولې نشته ده من نفس لا تشبع خدای اغ نفس نه موسطی څه هغه مړی کینا اوس دغه ځکه یوسف علی السلام سی لامارتن بالسوء صدا بار بار انسان ته گناهانو دعوت ورکړي ډېر خپل روایت ضایع نه کوي چې امام نه روایت ته چې بنی آدم دی وجود هر شی دی زوړ شي دی وجود هر شی دی زوړ شي مثلا اډو کې دی ختم شي سپینګیره دي شي عمر دیر شي اډو کې طاقت ختم شي غوخه ولی شي کسه اوس یو ژړی پستکه او دی سپینګیری مانس کې اسمانزو کې پات وجود وقت سے بالکل ختم دشي سپینګيري ولا نکاره دشي خصوصا 90 سال 95 سال یو وخت د سیروشي سم میدایا کورپری دی وجود سترګیا کورپری غوونو هار یو شای کورپری دی خو امام در خپل روایت ته چې د بنی آدم د هار یو شای دی زوړ شي خودوا شي نه د ماسیو کې ځوان وي یو د مال لالچ یو د عمر محبت ماسیو کې ځوان دی دو نه زړیږي بلکې دوی نور اسیتی کی د مال والا لالچ د پیسو والا شتو دی اس کا سستر کو درنے ای وقت بابی کابر کی وی بابی پوس وی بیا با حرامو کی مبتلو وی بیا با حل من مسیدی ای ای دغ روایت تصدیق یو وقت سے راغلالو حارون رشید سے یو سالیم بادشاہ دے پروردگار دی عذاب نوراس یاد کی دی ورزونه واورز یو ارمان وکړلو چکاش ای پیغمبر صحاباو کی یو دس صحابی زنداوی ساغه ډایرک پیغمبر لیدلې وی او ډایرک پیغمبر نه یو حدیث لیدلې وی هغه ست نه اورم چونکه اهل سنت کې شته یو صحابه دي او تابعین دي تابعین هغه ته ویل شي چې پیغمبر نه دي خو صحابه یې لیدلې دي صحابي هغه دي چې ډایرک رسول الله لیدلې دی ویل سنا تابعین سه مقار نه دي چونکه هغه بل واسطه اچو زری سره حدیث وری موته صحابي زراته چې ډایرک پیغمبر نه حدیث لیدلې وو ته کوئی چې یو سپینګیره ده خو ډېر عمر یې تېر شوی دی نیم خبر یو سل 50 کاله یو سل 30 کاله وي او دوره ضعیف شوی دی چې هغه مو زنبیل کې وړو بقاعده ملوچو کې چې تاګ راتاګ ته ډېر مشکل دی نو هارون رشید ډېر خوشحال شولو چې موت اندار راوالو بهرحال رای وشو هغه سپینګیره او ته دغه چوکې ته ویل پلانکای او ویل پیغمبر د لیدل ویل از پیغمبر صحابي او مور ډایرک حدیثونه ونوریدلې دي سوچ کوډي راته چملاته
ویله خو داسې وکړه یو حدیث ما ته وایه خو داسې حدیث وایه چې تا په خپلو غوږو رسول الله نه اورېدلی دی ویله خو رسول الله داسې یایي چې بني آدم د هر یو شی زوړ شي بدن د ضعف کمزورۍ طرف ته لوړ شي ختم د شي خو څو شی نه کې ځوان شي یو د عمر والا محبت چې دا د ماسې ځوان شي او نور دا او کې زیات شي یو د مال والا لالچ د زیات شي څه شمه خبره ده دا حدیث چې کله ورته وویله هارون رشید ډېر خوشحال شولو چې نن زه فخر کوم چې ما د پیغمبر ایکې بې واسطې سره حدیث واورېدلو چې دغه سړي ډایرکټ ما ته پیغمبر نه نقل کو ویله خزانه ورته خلاصه کړئ د خزانې خوله څومره پیسې ورکوه شو ویې کوئ نه خبر نه سو زمانې سره 1 لاک 10 لاک 20 لاک څومره روپۍ به ورکړې وي یوې تیله کې ورته باند کړلې ویله اوښه دا صحیح اوس ډېره د عبرت واقعه دی کله یې ورته باند کړله د سپین ږیرې روان شولو کوتو کې واخیستلو چې د دربار والا دروازې نه وځي مخ یې ورسې ورته وکړو بادشاه ته دی بادشاه دا راته وایي د کومې پیسې د سره کې دا اندخ کول شوې که بل کول به بیا راکوي ته شو دی خبرې ته هارون رشید یایي چې صدق رسوله الکریم پیغمبر رښتا ویلي دي چې هر څه سپین ږیری شي دا دوه شی نه به کې زنده کېږي یو د عمر والا لالچ چې دو سابو پورې یې دي پاته نشته دو آینده کول یا ماسې ذهن کې د دویم د مال والا لالچ چې دغه کول دا پیسې رو کې بل کول به بیا راکوي دغه د نفس چې دې چې ده نه ویله چې بس دی ځکه یایي چې ټولو نه غټ دولت کسې مو داسې ځایونو کې ټولو نه غټ دولت چې دی ډالر درهم یورو بینک بیلنس پلټونه همدا شی مو ځایونو کې دي که نه امام یې چې دا دولت نه دی ټولو نه عظیم دولت چې لا ینفد ساره نه ختم کېږي هغه بسوالی دی چې نفس نه دا زده کړي چې بس دی هر وقت نفس شکیر وي شکرگزار وي عربی کی قناعت نہ ہوتے بار بار اسکولو چوٹو باندې بیا ته لیکلی وي قناعت سب سے بڑی دولت ہے دا امام یہی قناعت بسوالی ته یہی څوشه کوم ځای کې مغزي باندې بسوالی وکړه وای خدای ته شکر خدای ته لطف اتا کرم اتا احسان نه مو ټوله زندګي شي وجه نه خراب شوی دی او ټول عمر مادیاتو کې ځان پوسه سړی د سر کې کړو مثلا مثال یې ساده مثالو کې ما 10,000 تنخواه ده زد صرف دی دستر نه و ځان پوس کسم یو بینکر کسم هغه 1 لک ده خو که ما 1 لک وي ته څه دا کسې ته لوړ شه بازار کې هغه کس وکړه چې هغه صبح نه ماښام پورې چاره مزدوري وکړي الا بلا 300 روپۍ هغه 500 روپۍ جمع کړي خدای ته شکر سجده وکړه چې ما ورځې 1000 روپۍ دي 800 روپۍ دي ما ته سیر کې ملويږي ته ګرمۍ کې ملويږي ځکه بزرگان معرفت یې اهل ذکر څه مادیاتو کې دنیا کې ځان لاندې سړي د ستر کې غړوا څه قناعت کې راشي بسواله د کې راشي نفس د لګرام شي تسلیم شي خو پرهیزګارۍ کې تقوا کې ځان لاندې سړي ته نه ځان پوسه سړي د ستر کې غړوا مثلا تو تهجد وکړلو خونی کې توي ورور دی هغه د تهجد المس نه کوي تا هغه د ستر کې ما لاس چې ورور د تهجد نه کې زده کوم سکاندور راغله دي ته او جوړ نه ویل شي دي ته یعنی ځان د بهتر وګڼلو ته دوما کسا ته ځان پوسه یو د خدای ولی وکسه څه کاش هغه شي نه څه هغه کړي دي پورته ما کړي یعنی ځان پرهیزګارۍ کې تقوا کې ځان پوسه سړی ته کسر کې غړوا خو مادیاتو کې ځان لاندې کسر کې غړوا دي سب نفس رام شي تسلیم بشي پس دا دوا شي نه دي چې انسان کې د زنده شي د مال والا لالچ د عمر والا یوسف علیه السلام یې وما ابرئ نفسی زه نفس نه زوروا نشو الا ما رحم ربي مگر دا سمون خپل رب چې وکي رحم تو سی وخت سوی دغ نفس تاریخ کې څوره کسان رسوا کړل څوره کسان عبرت د پاره مو د پاره وګرځول فرعون وکسه نفس کومه تا ورسول صرف کرسی باندې بسوالی نه وکړو دعوای خدایا وکسه خدایا یم دغ نفس کارون کوم حد ته ورسولو کارون چوکو د موسی علیه السلام رشتہ دار وو ورته ما ته دعا وکړه
چې خدای مو ته دولت روکي پیسې روکي. مغه موسی علیه السلام دعا سره دولتمان شو، پیسې شو، لتنو عصبه دوره زیاتې د خزانې چبې وي چې وخوانو به تکلیف سره هغه یا تکتورو کسانو به ډېر تکلیف سره هغه چبې وشتل، دوره زیاتې چبې وي. یعنی دغې زمانې به کال به زواین چې دوره زیات اکنټونه وو. خو پیسو داسې طغیانو کې راوستلو. څوریزونه واوریز حضرت موسی علیه السلام د تکات څخه زکات راوړه، مالیات راوړه، اسلامي چې کومې غریبانو مال دی هغه راوړه. ویله دا شی نه د کومه ځینه وکې شروع کړله الموز به څه ومنو نو شنه دا خو کې زه نشم منی. ویله دا شته دي د خدای طرف نه دي. څه یې وکړله یوې بدکارې ښځې سره رابطه وکړله چې ته غوټې جامې کې ودرېږه. حضرت موسی اسمات باندې داغ ولګه، څوره پیسې غواړې مانه وغواړه څه دې بې ځانه کسان دا شوي تاریخ کې مغه شی وکړله. هغې بدکارې ښځې ته پیسې ورکړي. حضرت موسی علیه السلام تبلیغ کې لګیا و چې دا ښځه پاڅېدله غواړي چې حضرت موسی علیه السلام اسمات باندې داغ ولګوي، خو لیکن معصوم پیغمبر دی خدای ستي. هغه نه بعد چې کله ښځه پاڅېدله غواړي چې لهجه فورا ژبه یې بدله شوله چې ای نبي د خدای ما ته کارون پیسې راکړي وي او دغه نیت سره راکړي وي چې تا اسمات پکې سګۍ باندې زه داغ ولګوه، خو ما تا کې چې ته ګناه زندګۍ کې نه دی لیدلي، دا کارون زه مجبوره کړي وم چې تا خلاف مو پاڅوي. دغه نه بعد حضرت موسی علیه السلام غصې حالات کې راغللو، پروردګار ته یې د دې هلاکت دعا وکړله. هغې دعا نتیجه وه چې ځمکه چاغه شوه، نیم یې څه دی هضم کړلو. چې کله یې نیم هضم کو نیم پاتې شولو، غږ یې وکړو کارون هغه باندې موسی علیه السلام باندې چې ځکه ما څه دی خاورو کې هضم کوي، ځکه ما ته خیرې کوي چې دی ما پیسې جایداد به تا ته پاتې شي. امر یې وکړلو چې دا څوره جایداد دی څوره پیسې دی دې سر باندې کېښللی شي. هغه څوره چبې وي څوره خزانې وي او ټوله د کارون سر باندې هضم شول، ورک شو، نه پیسې پاتې شو نه جایداد نه چبې. د غریبانو څه کله دا حالات ولې چې شکر دی موږ پیسې نه وي کنی مو بعد حالات دا نفس سکار رشتہ دار د موسی علیه السلام د حالات ورسول. پیغمبر زمانه کې ظاهرا صالبا نمیږي. پیغمبر ته کو یا رسول الله ته ډیره دعا وکړه چې مو پیسې جو ډیر شي جیداد مو زیات شي. رسول الله ته کو ډیر جیداد ډیر پیسو نه سکه نشم کوي ته دعا مو سخی المنز کوي رشاد کوي نیکو کارو کې د مدد کوي او د خلخانه گزاره د کیږي نه ویل د لګو پیسو نه مو ساره گزاره نه کیږي. کسه مخبر ته خصو شو کوي و ساشتا دی کسه ایمون معاشره لگه سده د طرف ته ډیره لوړه ده با وجود چې استخراب او ته بعد وزي سپلنکی ملک ته ماسه نقصان ده بیا یاتي نه ایمو مرګله وروړو زیات حالته کوي ته دین خطرې کې بیا د چی کوي پیسې به وګټي یا څه وګټي هو که دین د لوړلو بیا مصرفي کې یو باس ده التعرب نوتیای چې انسان چې کله دین نه خبر شي دین نه بعد خبروالی نه بعد دوباره هجرت وکي ځان بیا بودو عرب کی ځان بیا وحشي کی ځان بیا زناور کی ځان بیا ناپوی کی ایدی مراد څه ده هغه کې یو شایده ده چې کچيري ته په ځان ډارېږي چې مغرب کې به مو دین خطرې کې شي دوه سیده لکه اسلام نه د هجرت کوي یعنی چې کله ځان د باور نشته هغه ته څامه دوره پیسو لاله موتیوار چې چوفون وکړلو سخره دې زنګي په باری کې ته ویله چپلنکی ملکی دنیا خواره مو کړل چې نشته لټیو ته ملوشي خو ملويږي دنه خو هغه یو شرط ته لګولې ده مو غوړو صدق نیمو اعمال وکړو کنه ملچ کوم شرط چې پاسپورت کې بدلی کې چې زه يهودي یم بچي او ته بازون يهودي لیکي خو څه د څه پیسو نه د څه کوي چې ځوان او ته يهودي کې بچي او ته يهودي کې د شي مهم دي نه اوس پیدا شي نه هغه کس پیغمبر باندې زور او یا رسول الله ماته بخامه خو دعا کوي چې مو پیسې زیات شي مو دولت زیات شي رسول الله دعا وکړه پیسې اوریزن نبی زتدا مول مویشي دور زیات شولو چې مدینه کې د وسوالي قابل نشو هغه مول مدینه نه بهر وته وته مخکې به 15 وخت المنځ کې شرکت کولو جمعې المنځ کې اوریزن بل اورسې کله اول منځ کې ورکو کله بل کې ورکو ظهر نه ورک شو عصر نه ماخوم نه مسخوتان نه سبیل نه جامع المنزون دا سړی ورک شو مخکې بهر وخت ازر وخت ریدو چې یو وخت د سپروغو جمعې المنځ نه ورک شو وخت ور باندې تیر شو چې جمعې المنځ پرېږ د مدینه یا پرېخلاله مول مویشي د دولت دور زیات شو چې مدینه لیار کې به خلکو نه پښتنه کول چې رسول الله څنګه دی مدینه خارق څنګه دي دور اوریا شولو د زکات آیا څه کله نازل شوله 15 ورځې 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 15
یو کاس پیغمبر وسولو چې لاړ شه سالبانه یا زکات واخله پلنکي کاس نه واخله چې کله دې ته راغللو ویله زکات آیا نازل شوي دی میږو کې تاسو ته پاته دی یو نصاب ویل که اوسې غنم خپل نصاب دی 21 من 100 کیلو ته څه ورسېږي تو نه غنم زکات شه دی لسامان به وباسې مثلا 21 من 100 کیلو دی 2 مانه یو شو بیا هر یو کې لسام کیلو یې سبا که 10 مانه 3 مانه دي که څلوېښت دي 4 مانه ادي شو سه میگو به خپل حساب ده 40 ده 80 ده 121 ده دې طریقې سره د نصاب ده میگو وضو کې داشه څکه دا ویره غللو زکات سي رغلیو دا او شو سو یو المس وو رجاوا اوس ماسه مودا شي نام کې وساله څه میگي او چتا و یو بل شی او چتا و نوز بلال نه ګوي الفاظ دا اوس پیغمبر اوس ټیکس شروع کړل مالیات یا شروع کړل بهرحال دین نویر کړل لوړه بل کاستا اول کس دوره خدای باندې میان رسول الله باندې څخ او خانو کې یو چابوک یو تکاتوار روخي وتول ټول مغای زکات کې ورکو دا د زکات څخه رسول الله د سینه نیم رسول الله سمته خو خوراکا پیغمبر زکات نه ویلي دي دا د ورته زکات څخه زویر کوم نه خشه په کار د خدای لري کې ورکو خشه ورکو هغه ته دوباره بیا راغللو ویل ته څه بیا رسول الله څخه خبر راکو څه کله دا راغللو ودا دا یا رسول الله زکات خو خو را نه کو څه مسخري وایلی دا خبره ډیره مهمه ده زکات خو نه کو څه مسخري وایلی ډیر شو دی اوسان څو دین جنا شیو څه مسخري وای ته مسخور وسی کوي پروردگار هغه نمو محفوظ وسته دین ډیر شیو څه خو بهر حال آیا نازل شواله او د سړی باندې خصوصا دغه سړی باندې د آیا نازل شوا او دغه آی کې د منافق خطاب وشولو کله منافق خطاب وشولو یو کس لاړلو ورته د کس علاوه خبري تو په باندې کې منافق خطاب وشولو صدا منافق ده فورا راغللو رسول الله ته کوڅ یا رسول الله بس زکات ته یانم زکات ورکاو رسول الله ته کوڅ دغه آیین او رس زتونه زکات نه قبولوم څه پیغمبر 11 هجری باندې دنیا نه رحلات وکړو اول خلیفات دویم دریم پوری ډیر کوشش وکړو څنګه زکات داخل کا خو هغه یو نه قبول نه کوم چې ته رسول الله قبول نه کړي بغیر د زکات دنیا نه لوړل دا د نفس څه دور انسان په سونه میانشي چې پیغمبر والا هغه واجب نه لنډي نه وکسا خپل معاشري باندې نظیر وشوا سو کی بتاتا څو اهل خمس ولا ملوش شتو کی نه المسکی خطا کړه وی روزي کې خطا کړه بل یو کس مو ته ای چې مو 2 کروڑ 3 کروڑ سرمایه ده دا د پیغمبر ده دا د اهل بیت علیهم السلام ده د دین ترویج د پاره ده نو دیواشینا دا نفس دې څه به نه مړیږي دا کله دې څه به واوريس انسان باندې د خور راشي الهاکم التکاثر دغ تکاثر مو هلاکو دغ کثرت مو هلاکو دا ډیرو زیات عرش زیات شي هل من مزید کثرت زیاتواله دا شی د نفس ده حضرت یوسف علیه السلام یی و ما ابرئ نفسی ان نفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی سر نفس نے سراوار نشم گیدای مگر دا څه پروردگار مو سره مدد وکي ماغه شواش ولو حضرت یوسف سره مدد وکړلو خداوند عالم زلیخا تاریخ کې رسوا شولا خدا یوسف علیه السلام د اسمات گواهی حتی یو وړ بچیا وکړه ځکه قرآن یې سوره تحریم کې ده و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه دا که یو انسان متقی شولو پرهیزگار شولو دیندار شولو نفس غلام نشولو دا انسان د بارا خدای بان لیاری خلصوی بان لیاری وربانده خلصوی کسی خصوص شده کوئی که تقوا لیاره د اختیار که د پرهیزگاری والا بان لیاری با خدای دنی خلاصی کی خو که د گناه لیاره د ونی ولا خلاصی لیاری بازوانی بند کی خلاصی لیاری بازوانی بند در روزه ویلی کامشوی در رزق نه برکات ویلی وشاد شولو چه گناهانو باندې فخر شروع شولو د واجباتو ترک دوی زندگی حساب ګرځیدله دنیا واجبات زموږ خپونه لندې کو دا نفس واچنه دا نفس دوره سره واشول مو باندې دی واچنه یو شی ډیر مهم دی زه ته ټوله په کور دې مل کړ دا نفس مقابله کې په کور دې شکست ونه خورو
شیطان اول ورځ نه خدای شیطان او پیدا کړی نفس د حالت ورسول فرعون چا جوړ کو نفس نه جوړ کړل شداد نه شداد چا جوړ کو نفس نه جوړ کړل یزید شمر خلی صدام هټلر د هته ویلې ورسېدل د نفس واچنه ورسېدل نفس ور باندې سراوار شولو نفس گناهانو نه اوبار کړل وکساوي کړل اشکه یوسف علیه السلام دا دعا توصیه ډیره کوي وما ابرئ نفسی الا ما رحم ربی خدایا نفس نه سراوار نشم کېدای ته مو سمادات وکړه ایتا رحم ایتا لطف ایتا کرم دا کوي شي چې مو نفس باندې غالب وګرځوي نن دا ما ډیر خلک دا خبرې ډیرې کوي جامو کیا کیږي ځنه کسان ذمہ دار کسان بیا کو شیا کا ارس گناهونه وکي بیا بچنات تسي یاد وسته دا گناهونه چې کله شروع شي دو دنیا کې رسو کوي دو شیاتوب کیا نه پرګتی بیا دو انسان منحرف کوي دو انسان عقیده اخر پوي انسان دین اخر پوي ناز دا شت تاریخ ډاکټر زبیر وکس شو کو د علی علیه السلام تروز وایو کنو ناس کومه تا ورسول ایوس وی واچینا څو پیسو واچینا څه بیت المال پیسې هډب شوی وي هغه واچینا زبیر امیر المؤمنین مقابله کې وترېدل امیر المؤمنین امام معصوم مقابله کې وترېدل دا ناس واچینا خواهشات نفسانی واچینا انسان به دا ترسوي اندهو گناهان واچینا عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون د علی قاتل وګرځو کنه وګرځیدل ایوی خزی سر ربیتی واچینا آغا یا وادر ڈیمانڈ ہو دا سموتو سے که دا سرگ بار گناهانو سر رو دشی دا غیگونا بار گناهانو ردل سر رو دشی دا انسان به دا حالت رسی چه انسانا که دا شیواوریز خدا نخواسته امام معصوم مقابلی تا دارگی دا پیغمبر مقابلی تا دارگی حرام مقابلی تا دارگی مانا نوریز او سیوزی که عرض وکرلو ای مخبلی علاقی که یو کاس ناس دور اور باندې زراور شي چې محرم سره واده کول هغه ځان ته افتخار ګڼي سوچ باندې خبره ده محرم سره ځان ته شي آی وزین اولاد رو شي هغه څه نتیجه وي او بیا هغه به اهل بیت دوستان جوړ شي هرگز نه ځکه چې نفس د سي مرحله ته ورسېږي لوامه عربی ټکی ده چې بار ځان ته ملامت وکړي گناهانو اعتراف وکي گناهانو اقرار وکي د نفس لوامه نه کده لا اقسم بالنفس لوامه امام نه پښتنه وسه د نفس لوامه نه ویلي چې انسان دغه مرتبه ته ورسیږي چې هغه ځکه چې کچيري انسان خوبه کسي چې کوش د دوره خوبه مونږ ویلي پوتې شولي کبه دې کړي هغه باندې خیمان شي کله چې انسان خپل گناهانو په اقرار کوي معافي غواړي افتخار نه ور باندې کوي دا نفس لوامه د خداوند عالم د نفس باندې قسم کوي نن وخت دور افسوس خبره ده چې زه په کار ده سوچ کوي مخبره ته چې کومونه یو سبیل المثبت شي په کار ده زیوا میاشته او ته وژړې دا واقعا مافي مخبره ته سوچ کنه ده سوچ دا مو ډیره درنده خبره تاوکا کومونه یو سبیل المثبت په کار ده ایوا میاشته شپه ورځ ته ژوند خدای د مول مز ویلی مونږ پوتې شو د کومه ګونو حتی خو بیاواله پوتې شو د سینې جنبوش کار خوب د نزول ورشو او تشپاوري شو شړډيږي چې دا کومه ګناه مونږ وشوله اما افسوس ده د سیمه شری باندې چې لاسو کولو سبیل المنزل مکازو کړي د ساره سوچ نه راځي ساره غامانه کو چې مونږ هیڅ نه دي شي انسان به دا تر رسیدي د نفس به دا شي کول انسان سره کوي حتی یو مجتهد شتا څنګه نه څکلا خوب نه زراور شوي تهجد المزونه پاتې شو ټول ورځ بشوړې د خدای د کومه ګناه مکړي سمونه تهجد پاتې دي ا تهجد وریا خبره ده کم از کم د خپل المنزونه خو په ټیم کوو دا خو مکواله دا خو مونږ نه پاتې کېدل چې امام علیه السلام یې چې یو سبیل المزونه پاتې شو دنیا و ما فیها دنیا اوس چې دنیا کې دي ټول دې مقابله کې ویر کا اس سبیل المنزل جای نه نسی دا دې به پکور دې مو ناوز دشي تربیاتی کو چې مو پکور دې دور بیدار چې مو مخوم چې منو سبیل المنزل سوچ مو او سبیل چې پسوګو مخوم پوری دور جراکو چې هر ګناه نه ډور رچي رښتا وای مونږ غره ته ډور رچي کنه رچي ګناه دا شی وکړه تنو ډرشه خوف نه وکړه
څنګه مو رسو کوي فی الدنیا والآخرة، دنیا کې آخرت کې. او ټولو نه خطرناک ده چې کله ګناه د زوروره کېږي خپل امامان لږ یاد کړه چې ما عملنامه دلته څي برزخ ده. یو امام به امام عملنامه کسي رښتا وایي شه باندې لعنت کوئ که نه دی کوئ؟ ویلې کوئ. حسین یې وشړولو، حسین یې اثار کړلو، اکبر باندې هرملانې ویلې لعنت کوئ چې وړوکي ددک باندې حسین وشړولو. داسې ده. خو که زه سبیل نه مخوم پورې ګناه کوم، کله ورمنه زهرا شړوم، کله علي شړوم، کله حسین شړوم، بیا به مو څه حالات وي؟ باید ځان ته یې مو سوچ فکر چې دا ګناهان یې دا شی دي. زه دی کې واقعیت ته بینام بس ختم کوم. یو کس و خوب یې لیدلو، اته مولا یې ولیدلو، مړی باندې ناست دی، همداسې ناست دی مولا. دا کس دی چې خوب مو لیدلو، مولا باندې مو ګزار وکړلو، خو مولا ګزار سره بد شو. دویم گزار مانی وکو، بیا امام بد شو. دریم گزار مکو، بیا مولا بد شو. خود څلورم گزار مسکلا اته مولا نیوکو، اته مولا ولګېدل. خوب نه بیدار شوم چې خدای د کومه ګناه دی چې دغې ګناه نتیجه دا دی چې درو گزارو سبا شو، څلورم گزار سره اته مولا ولګېدل. آیت الله عظما وحید بهبهانی چې رئیس الفقها د هغه یو سوای د هغه اهل ذکر اهل معرفت و. هیڅ هغه ته ویې راغللو ورته ومویله چې هغه داسې خوب مو ولیدلو، مولا باندې مو درې ګزارونه وکړو، خو څلورم ګزار سمه امام وشو. دا کسه سوچ ته کوئ دا ډېر رسېدلی کس دی، دې ته بیا امام ځان وښیلو چې ګزارونه د باندې کوي، موږ ته د ځوانانه ښیي مولا. که اندوره خو برزخ کې ورته وي چې تاسې ویلي داسې کوم، تاسې زتوره وشتی، تاسې زوره زخمي کړی. هغه بزرګوار ته ورته کو دا وایه چې حرام د امام ته لاړ وی، ته مولا ته ویله آو. ویله څه شو که هلته خو د څه ګناه نه وي کړي؟ ویله مولا هلته لاړ وم، یوه ګناه راته یاد شو. ویله کومه ګناه؟ اوس که څه دا شی نه مو د عیسی نه پرېښي، دی مو معاشرې اوس حصه جوړه شوي دی. ځکه ډېر ښه شی نه مو نه کس، ډېر د امامانو هغه نورانیات مو نه کسو خوبو کې. وته د کا مولا سترګې بغړولې، امام رضا د غالب د دکا چې هغه سترګې مغړولې چې د مولا زیارت باندې دنیا خلک پڼ دي، خو یوه جلکۍ مو ولیدله، پیغله جلکۍ. هغه جنګلې باندې لاس لګولی او ما باندې شیطان زورور شولو. زه نږدې ویرغم چې هغه لاس باندې لاس کېږدم، لذت ونه حاصل کړم. هغه جلکۍ باندې پوه شو، لاس یې مانه اوچت کړو، بل ځای کې لاس کېښود. زه مخ طرف ته پسې راغلم، بیا مو لاس کېښود، هغه لاس اوچت کړو، دریم ځای کې کېښود، بیا هغه لاس اوچت کړو، څلورم ځای کې. خو څلورم ځای کې چې کله هغې جلکۍ لاس کېښود، هغه لاس د پاسه ما خپل لاس کېښود. څه شوله خبرې ته اده ورته کو چې خوا دا انده ګناه وه چې درې وارې جلکۍ د نه لاس اس کو، مولا ګزار سره بد شو. خو څلورم وارې چې تا نامحرمې باندې لاس کېښللو، امام د وشتلو. اوس عثمان واوروئ چې دغو موبایلونو کې د کومې ګناهانې چې مو کسو، څو وارې د مولا غشي سره وشتلو، څو وارې د زخمي کړلو. بس دی پکار دی لږ سترګو باندې رحم وکړو، لږ خپلو امامانو نه رحم وکړو چې دا د غشي والا متمونه د کربلا واورو برداشت نه شو کوی. خو پکار دی هغه د کردار والا د بدکردارۍ والا هغه غشي سره خو مولا ما سره زخمي نه شي. دا څه وي مو ودونه شو که څه ده، هغه یولسو نه ونیسه، انو نه ونیسه، 3 بجو پورې به تماشو ته ناست دي دا ځوانان. لاړه سبیل المنزلونه دلته یو 15 منټه زیات ټایم واخلي چې وخت یې زیات واخیست، ټایم ضایع شو. چې یو مو د علي زهرا منونکي یو که مو یا بلې خلخاني منونکي یو، پکار دی دا وشیو ته مو سوچ وي. دا د کربلا دا متمونه چې کله واورو، چې کله دغه ملعونه یې پوښتنه وکړه چې کربلا کې کوم ظلمونه د کړي، چې 3 غشي و چې ما لیندې کې کېښلل. یو غش یې ما حسین ته کېښلل، چې کله د ټنډې وینې غواړي حسین لمنې څه وچکي، نو ما غش یې ورته لیندې کې کېښللو، د حسین هغه سینه یې صاف کړله. یو دا غش یو هغه غش و چې د حسین نازنین زوی علي اکبر ته ما لیندې کې کېښللو. دوستانو یو مجتهد نه چو نقل کړی دی چې هغه یې چې کله زه مانې مشکل راشي، زه د حسین ته علي اکبر وسیله کوم، عظیم ذات علي اکبر. دویم غش و چې لیندې کې ما علي اکبر ته کېښللو. او دا هغه غش و دوستانو چې کله اکبر یې صاف کړلو که نه،
غاګ یې وکړو بابا حسین وشه د اکبر اخیري سلام واخله د اکبر اخیري سلام واخله نیکه مه راغلی دی کوثر اوبې راوړي دي وشه دنیا حسین وتښتېدله بدن یې کمزوری شو اخبې د حسین شالې شولې حمید بن مسلم دی یایي څه مو سترګې غړولې څه حسین نه مخکې خیمې پاټ آشولو ایوا د الوړقه تورو بکرو چیختنه بیبي مو ولیدله څه حسین نه مخکې اکبر ته روانه دی یو دا غشی و دوستانو دریام غشی وش هغه ټولو نه درون غشی دی هغه کوم غشی دی هغه یې وړه ددک ته څه کله لیندې کې کېښللو خدایا دنیا ړانګه وی خو بیبي دا منظر ما وی لیدلی نن جمعې شپه دی دوستانو نه یم خبر څه منې مولا به کوم کوم متام ته شوړي هر څوی نن دا متام خاصې سکام متام نه دی د وړه ددک والا ډېر خلک داسې یایي متام کې یا تاسې واوروئ څه د کربلا ټولو نه مظلوم هغه علي اصغر دی او دوستانو علي اصغر نه زیات مظلوم حسین دی څه غوېږه یو وړه ددک نه خالي شوله ویلې چې کله علي اصغر شهیدېدلو مور زهرا انیا زهرا غېږه ورته خلاصه کړله اسمان نه غږ وشولو څه حسین وشه صبر وکړه بهشت نه مرضعه راغلله اصغر ته د هغه شودې ورکوي خو دوستانو لږ حسین غېږې نه خوا لږه پوښتنه وکړئ جمعې شپه دی هر شوی دا وړوکی ددک لږ خدای ته وسیله وګرځوو خپلو مشکلاتو دپاره خپلو ګناهانو دپاره خدایه وړه ددک له خاطره مو ته ګناهانې معاف وګرځولی کې وړه ددک له خاطره قبر شپه مو اسانه وګرځولی کې عاقبت مو بالخیر وګرځولی کې او دوستانو دا وړوکی ددک چې کله خیمو نه روبسلو علامه حیدر عمولي بزرګوار دی یایي چې حسین زړه وشولو څه لږ وړوکی ددک صاف کو او د اولاد شیختنو تاسې به وړه بشي غېږې کې خستې وي یو خپل خوند خدای ورکړی دی یو خدای لذت بچی ورته ورکړی دی خو چې چېرته هغه علي اصغر چېرته د حسین غېږه هېڅ حیدر عمولي غوښتله حیدر عمولي دی یایي څه حسین وغوښتله څه خپلې شنډې د وړه ددک هغه مخ باندې کېږدی یا خو د حسین شنډې وړه ددک ته رسېدلې نه وي څه د ظالم غشې ورته راورسېدلو ظالم غشې راورسېدلو اوس یې کې به جمله درته کوم د شاعر ډېره ښکلې جمله دی څه وړه ددک علي اصغر زبان حال کې ویلې نن جمعې شپه دی وړوکی باب الحوایج وسیله وګرځوئ عباس باب الحوایج دی امام کاظم باب الحوایج دی دا وړوکی باب الحوایج دی وسیله یې وګرځوئ او دوستانو شاعر د شان سره یایي څه وړه ددک خپلې ژبې کې داسې ویله مورې تا نه شودې نه غواړم ویلې تا سه شودې نشته بابا تا نه اوبه نه غواړم تا سه اوبه نشته خو بابا گردن من نزک دی غشې ډېر دروند دی ما نه غشې وریا او دوستانو قائد شهید علامه عارف حسین الحسیني و جمله دی څه مولا حسین یو شهید سره دا سلوک نه دی کړی چې کوم سلوک یې وړه ددک سره وکړو کوم سلوک یې ورسره وکړو کله اکبر جنازه راوړله فورا خیمو ته یې راوړه لالا قاسم جنازه یې اکبر جنازې سسام ته کېښلله عباس جنازه ډېره درنده وه خو بیا یې حسین څه وکړله دوه لاسونه خور زینب ته ویر کړله د وړه د وړو جنازې راوړلې خو واحد یوه داسې جنازه وه چې حسین ووري خیمو ته نږدې شولو ووري خیمو نه وریا شولو دا د وړه ددک جنازه وه ویلې حسین داسې وکړله قائد شهید یایي چې هغه وجه دا دی چې اکبر شهادت نه سره راوتی و لالا قاسم شهادت نه سره عباس شهادت نه سره اوس حسین ووري خیمو ته نږدې شولو ووري وریا شو زړه کې بیا دا تېره شوې وي چې خدایه که ورمنه سکینه راشي اندوره مانه پوښتنه وکړي چې بابا دا راته وایه چې وړه ددک ته د اوبه ویر کې یو تږې شهید شولو فریاد وکړي مظلومه حسین